14 کالو جنۍ یادېږي چې هغې سره په 3 تنانو باندې اجتماعي زیاتیا شوې. نو دا واقعیات تقریبا 8 میاشتې مخکې شوي دي، 8 میاشتې مخکې. د جرګې هغه ممبران هم نیولې شوي چې د دې کیس د پټونې کوشش کولو. دي کم کسان نامینیټ کړي په درخواست کې چې په دې کې یو نامه د عاطف، یو اقرار دی او بل چې کوم دی احمد، هغه موږ گرفتار کړل. په دې دا واقعیا شوي څنګه د چې کومه متاثره جنۍ ده دوی خپل بیان سوی، آیا د ملزمانو د دې زنانه په بیاناتو کې څه داسې تضادات شته دی چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه ذات دی. قرآن پاک یو آیات ته ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة. دی قرآن پاک آیات کې الله تعالی مونږ مسلمانانو ته بلکې ټول عالم اسلام ته دا فرمایي چې زنا یو ډیر بد عمل دی، تاسو دې ته مه جوختېږئ. یقینا چې د دې سره بې حیایي راځي او دا ډیر بره کام دی. زمونږ په پېښور کې یو سیمه ده بډبیره، هلته یو واقعه را پیښه شوې ده. یوه د 14 کالو جنۍ یادېږي چې هغې سره په 3 تنانو باندې اجتماعي زیاتیا شوې دی. پولیس په هغه کیس کې ډیر زیات کار کړی دی، هغه ملزمانو ته رسایي شوې ده، هغه ملزمان گرفتار شوي دي. زه به لږه شان روشني واچوم چې په دې کیس کې د جرګې هغه ممبران هم نیولې شوي چې د دې کیس د پټونې کوشش کولو. فدا صاحب سره به د دې کیس متعلق تفصیلا خبرې کوو چې دا واقع شوې کله وه، بیا د دې رپورټ کله وشو، حقایق څه دي، جرګې ممبرانو څه کردار و، دا خلک په څه باندې وران شوي. فدا صاحب ستاسو ډېره مهرباني ټیم راکولو. یقینا دا اواز، دا کوم غږ چې دی دا د زنا بالجبر، دا زموږ په معاشره کې، زموږ په دین اسلام کې هم لږه ډېر زیات بد اواز دی. هغه دی خو هر چا سره شیطان نفس هغه شته، غلطین انسان نه کېږي، خو داسې نه چې ته لکه د بل خونه ورانه کړي، د جنۍ زندګي تباه شي. فدا صاحب دا واقعه کله راپورټ شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو پښتو په معاشره کې داسې قسم واقع پیښېدل انتهایی افسوسناک خبره ده. دا واقعه خو موږ ته خو ټول نه مخکې انیشلی یو اپلیکیشن 21 جون باندې دا چې کوم د ماشومه ده د دې والد صاحب موږ ته درخواست راکړ، رامداد د هغې نامه ده چې زما ماشومې سره دغه شانتې زیاتې شوې دي. خو موږ فوراً په هغې باندې اکشن واخیسته، اف آی آر هم لاچ کړو او خپل چې کوم مشران دي زموږ سی سی پی او صاحب د هغې نوټس کې هم راوستل، ډېر سخت اکشن هغې واخیسته. فوراً په دې کې موږ چاپې په دې کې شروع کړو، ملزمان د کور نه تښتېدلي. لیټر آن په دې کې بیا موږ چې کوم ټیمونه جوړ کړل، موږ معلومات وکړل په دې کې. نو دا واقعیات تقریبا 8 میاشتې مخکې شوي دي، 8 میاشتې مخکې. په دې کې پولیس فوراً اکشن واخیسته، د دې کورونو باندې چاپې شروع کړې. مختلف ځایونو کې موږ چاپې ووالې. بهرحال موږ په دې کې دا 3 وانه په دې کې چې کوم دي کم کسان نامینیټ کړي په درخواست کې چې په دې کې یو نامه د عاطف، یو اقرار دی او بل چې کوم دی احمد، هغه موږ گرفتار کړل. په دې کې بیا موږ ته په دې کې پته ولګېده چې 8 میاشتې مخکې کله دا واقعیات شو، نو دا 20 مئی نه مخکې چې کله دا خبره ویډیو وایرل شوه، نو بیا پکې یو جرګه هم په دې کې کېناسته او جرګې یو فیصله وکړه چې په دې کې عاطف او اقرار باندې تقریبا 20 لک روپۍ جرمانه کېښوده چې تاسو به 20 لک روپۍ ورکوئ، او دا همت چې کوم دی په ده باندې دا ماشومه چې کومه ده متاثره ده دا به د په نکاح کې ورکوي. دا جرګې فیصله وکړه په 20 مئی باندې. تقریبا چې یو میاشت تېره شوه، نو دا 20 لک روپۍ چې کوم دی دا یو میاشت کې ورکولو، هغه 20 لک روپۍ به د دوی ورنکړي، تقریبا 4.5 لک روپۍ پکې ورکړي. نو د هغې نه پس بیا د والد صاحب چې کوم دی د ماشومې د درخواست موږ ته راکړ چې دغه شان دي سره زیاتې شوې دي. موږ پکې فوراً اکشن واخیسته، چونکې تعزیرات پاکستان مطابق چې جرم پټولو، پولیس ته اطلاع نه ورکولو او دغه شانتي ایلیګل جرګه په دې کې کول دا یو جرم دی. نو په دې کې موږ فوراً چې کوم په دې کې جرګې ممبران هغه موږ گرفتار کړل او اف آی آر کې باقاعده چې کوم دي نو ازادګي په دې کې وکړه 201 او 202 لاندې تعزیرات پاکستان. فدا صاحب دا راته دا واقعیا شوي څنګه دا چې کومه متاثره جنۍ ده دوی خپل بیان سوی، آیا د ملزمانو د دې زنانه په بیاناتو کې څه داسې تضادات شته دي چې مطلب
د کې مونږ صحیح سار شو یا سب یو خو بالکل کامن خبره ده چې ملزمانو باقاعده د اقرار کړي چې او زیاتی موږ کړی دی. ماشومې خو الریډي موږ غورې ده او هغه چې کوم دي نو خو میډیکل هم د هغې موږ وکړو رپورټ راشي د هغې نه پس به بیا فردر پته لګي. او په دې کې چې کوم اقرار نامې الګ دی دا باقاعده د رشته هم ورلېږلې وه د دې ماشومې دپاره، خو هغه مورې پلار یې ورسره اګري شوي نو. بیانات په دې کې ډېر را روان دي چې عاطف هم چې کوم په دې کې ملزم دی هغه هم ورسره تعلق و، خو بهرحال پای کې موږ لګیو لا موږ حتمي نتیجې ته نه رسېدلې چې عاطف سره تعلق وکړو نو. خو بهرحال د رشتې دا خبره کنفرم ده چې دوی ورته ورلېږلې ده او باقاعده چې کوم دی نو خو دوی ورته د ماشومې نه ده ورکړې ورته. فدا صاحب اوورال کو ګوري زمونږه د پیښور زیاتره سیمې داسې وي چې ډېرې شرمناکې واقعات داسې راپېښېږي، خو زمونږ د دې میډیا په دې پلیټ فارم باندې د داسې واقعاتو ښودلو غرض صرف دا وي چې کوم زمونږ نوجوان نوی نسل دی چې دا د یو داسې جرم نه بچ شي چې مونږ ترې څه سبق حاصل کړو، څه غرض دې خلکو ته څه پیغام ورکوئ چې لکه دا زمونږ د دین نه لرېوالی دی یا زمونږ تربیت کې کمی دی. مونږ دا نه ګورو چې لکه مونږ د چا خونه څنګه ورانو، د چا عزت ته څنګه لاس اچو، په دې باندې لږه روشني واچوئ. تاسو ته څنګه پته تعلیم او تربیت خو بنیادي شی دی او ټول نه مخکې خو په کور کې چې کوم دی تعلیم او تربیت په کور کې انسان ته ملاویږي کنه. بل دا ده چې دا چې کوم په دې کې دا ملزمان دي نو دا لیبر دا طبقه ده په دې کې ټول خپل دیاړي مزدوري کوي. یو ماشوم دی پکې هغه سکول سټوډنټ دی، خو بهرحال والدین ته پکار دي چې د خپل ماشومانو په اکټیویټیز باندې نظر ساتي، دی چرته ځي چرته راځي چا سره ملاویږي د دې نه باقاعده تپوس کوي. نو په ماشومانو باندې باقاعده نظر هم پکار دی، د هغې نه تپوس پوښتنه هم پکار ده او فوکس پکار دی چې انیشیلي دي ته خو بنیادي تعلیم خو دي ته ورکړی شي، لکه سټارټ نه دی په مزدورۍ باندې ولګوي او دې ته بنیادي تعلیم ورنکړي شي، د هغې تربیت ورنکړي شي. نو لازمي خبره ده چې انسان د دیني تعلیم نه دنیاوي تعلیم نه لرې وي، نه خو به خامخا داسې قسم ماحول کې خلکو غلطو خلکو سره کینی پاسي، نه خو به دغه چې کوم ترجیحات دي هغه هم داسې رښتئ. نو والدین ته په دې کې پکار دي چې خپلو ماشومانو باندې نظر په دې باندې وساتي چې چا سره کینی پاسي او ښه صحبت اختیار کړي. فدا حسین صاحب اوورال چې مونږ وګورو سی پی او پېښور په پېښور کې زیاتره هغه جرګې چې لکه د خلکو نه به د غرض دپاره پیسې اخیستې چې زما د ده په دې کار کې یو 200 روپۍ ګټه وشي هغه وشي. یقینا په دې کیس کې هم د جرګې ممبران نیولې شوي، ویل کېږي داسې چې مطلب دا غیر قانوني جرګه وه. جرګې ممبران څومره دي او دوی خپلو کې دا ناستې چېرته شوي وي، بیا دا خلک رضا کول نه رضا کول، پیسې ورکول نه ورکول، دې سره لږ تفصیلا را سره ذکر وکړئ. په دې کې خو تقریبا 4 په دې کې ممبرانو او په دې کې د ناظم هم په دې کې د علاقې موجودو، په دې کې قاریم پکې د جومات مولانا صاحب هم پکې وو، داسې یو 2 کسان پکې نور هم د علاقې مشران شمارل کېږي. اصل کې په دې کې چې کوم د عاطف دی د ده والد صاحب لطیف دی جرګه کړې وه، دی ورغلي وو د رامداد پسې چې کوم د ماشومې پلار دی چې موږ هر څه منو او بس په دې کې موږ سره ته د عزت خیال مو ساته، موږ سره په دې کې چې کوم دی ته هر قسم تاوان موږ منو خو چې موږ روغ راشي. نو بیا پکې دا مشران په دې کې انوالو کړي دي، خو مشرانو غلطي دا کړې ده چې دوی پولیس نه انفارم کړي په وخت باندې. لکه سی پی او صاحب زموږ مشر کلیر کټ ډایرکشن دي چې کومو جرګو کې پیسې اخیستل کېږي یا غیر قانون سره هغه تصادم لري هغه چې هغې باندې سخته پابندي ده. نو دی چې کوم دی یو خو د ځمکو چې کومې جرګې دي په هغې کې پیسې اخیستل کېږي، هغې کې چې کوم دی نو خو دا پابندي په هغې باندې ډېر سخت احکامات دي او په هغې کې موږ باقاعده پارټیسپیشن کوو، کوشش کوو چې په دې کې دا پیسې چې کوم ضمانتونه دي یا پیسې دا وانه غستلی شي. خو دا هټ کر دا خو یو جرم دی، دا چې کوم جرګه شوې ده دا یو جرم، دا خو یو جرم په ټول دی، په هغې باندې خاموشي اختیارول دي، پولیس ته انفارمیشن نه ورکې. نو په دې کې خو هغه وخت کې خو پولیس ته پته لګېدلې و، لازمي اکشن به یې اخیستی و، خو پولیس ته خو د دې خبرې 8 میاشتې مسئله پته ولګېده چې کله چې کوم دی دا ویډیو وایرل شوه او کله چې کوم دی دا جرګه ناکامه شوه، چې کومه جرګه شوې وه او جرګې کې چې کومې خبرې امپلیمنټ نه شوې، د پولیس خو ګوره یو اهم رول دا دی چې هغه ټولې جرګې امپلیمنټ کوي، میرټ باندې کار کوي او میرټ نه پس هغه جرګې امپلیمنټ کوي. اوس په دې کې جرګه هم ایلیګل شوې ده او هغه امپلیمنټ هم نه شوه، نو د هغې خو به دا اثرات خو بیا راځي مخې ته.
فردوسي صاحب یو اخرنی یو سوال کوم په دې مقدمه کې چایلډ ویلفیر ایکټ 2010 هم دفعات لګیدلې دي د دې کتونکو تلکشن وضاحت کوي چې دا کله لګي د دې بنیاد او بیا چې کله زیاتره وګورو نو چې کله د سی واقعیت راغلي بعد کې د دې ډېر زیاتې مسلې جوړیږي هغه کې د زنانه ته به څومره پروټیکشن ملاويږي زموږ ټول تفتیش چې کوم دی تاسو ته پته ده هغه مدعي سره زموږ په دې کې ځکه چې متاثره د زیاتې وسره شوی دی او موږ په دې کې سیکشن چې کوم زموږ د چایلډ پروټیکشن او ویلفیر ایکټ لاندې لګو مضبوطی دفعې لګو چې ملزمانو ته پکې سزا ملو شي نو زموږ تفتیش زموږ چې کوم دفاعتي هغه او زموږ په دې وخت کې همدردیان ټول چې کوم دی مدعي سره ځکه چې هغه متاثره دي هغه سفر شوی دی په دې کتونکو فدا حسین صاحب تاسو دا ټول تفصيلات دا وورید زبدا ویم چې لکه دا شیطان او هغه کم شیطانی اعمال زموږ نفس سره دی ریلیټډ دي خو زموږ چې کوم معاشره کې کم پښتو کم ځای کې اوسېږو زموږ کم ننګ کم حیا ظاهره خبره ده په هر کور کې زموږ خويندې میندې لونی دا هر یو شته دي خو لکه بیا بلاره کې دا را دننه کول او بیا هغې سره ذاتیات کول ذاتیاتونه هټ کړه دا چې نن سبا کم زموږ په سوشل میډیا باندې کم دا دغه راخور شوی دی چې مطلب ترې چا ویډیو جوړه کا او پس د هغې نه به بلیک میل کوه یقینا داسې شیزونه یا داسې واقعیات یا داسې پیښې زموږ په معاشره کې دا ډېر بد ګڼل کېږي دې سره دوه خاندانونه یو بل سره په بدینو باندې دغه کېږي فدا صاحب تاسو ډېره مهرباني او دې کې یقینا چې تاسو ډېر غټ کار کړی دی دا ملزمان به هم عدالت ته هم پیخیږي تاسو به کسټډي هم مغشتي وي بیا هم لکه دې کې چونکې دا نان بیلیبل افنسز وي دي کې ضمانت هم نه کیږي بالکل په دې کې خو په داسې قسم جرایم کې په دې کې دا قابل ضمانت هم نه دی دا په دې کې ته جرګه هم نشي کولی کمپرمایز په دې کې ته نشي کولی بل دا چې په دې کې مونږه څومره کویک اکشن واغسته زموږ چې کوم سی سی پی او سیف ډایرکشن دا غي چې کوم په دې باندې کویک اکشن واغسته په دې کې بیا زموږ ټیمونه جوړ شو نو 21 باندې مونږ ته ریپورت شوی دی 21 باندې مونږ اف ای آر رجسٹر کړی دی او مونږ په دې کې باقاعده خبر برابر چاپې په دې کې والی دي ټیمونه هم تشکیل کړی دي او الله په فضل باندې مونږ پکې گرفتاری مو کړې باقاعده د دې ایشو مونږ بالکل ته ته رسیدو او بیا په دې کې چې کوم جرګې ولا په دې کې انوولو چې کوم الیګل جرګه کړی هغه پکې مونږ گرفتار کړل نو مونږ په دې شارټ ټایم کې ډېر غټ په دې کې پروګرس وکړ الله دې شکر دی چې کوم کار ته دل سره کې اخلاص سره کې نو خدای پاک انسان ته پای کې بریو فداودین صاحب دا راته وایي چې د ملزمانو وی عدالت ته هم تلو دی چې د بی بی ای کوشش کړو خو ما په خیال دی سره ضمانتین ځکه نه دغه چې دا عمل دی کوم کار کړی دی دا ډیر بد عمل و چې دا شي دا نو بی بی ای خو ګوره چې موږ ته وروړي پیښې کی راته خو قانوني عمل دی موږ خو قانون مطابق دي لبا سزا ورکو قانون مطابق په چې کوم دي نو موږ دفاع تم لګولې قانون مطابق مخکې موږ زو کیس پرسو کو خو موږ ته دی بی بی ای نه دی پیښ کړي چې موږ ته نه دی پیښ کړي لازمي خبره دی موږ گرفتار کړل چې کوم مخکې موږ گرفتار کړل او کې دي سره بی بی ای نه وي کتونکو دا عدالتي امور او دا ذکر مې د جوډیشل تاسو سره زکه وکړو چې اکثر خلک راشي بیا ځان سرندر کی خو د عدالت ته ځان د سرندر کولو د لپاره هم څه لوازماتي مطلب تاسو به مچل کی وي تاسو به ضمانتین داسې خلک وي چې سبب یې تار واستې شي پولیس ته عدالت ته واپس بخي خو د پولیس ته طرف چې مونږ کوم هغه تحقیق کو هغه کو نو دیو سره هغه ضمانتیان هم نو مونږ بعد د دې کیس متعلق مزید کوم سره د دې کیس انویسټیګیشن افسر وی او په دې باندې نور روشنی چي اب هم تاسو سره شیر کو ډیره مهرباني سر